होता بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاز النكاح فللزوج أن يطأها قبل الاستبراء جی مسله دا شروع وکړه یو سړي خپل وینځ وتی کړه ولدنه وینځ وتی کوله او به بل په نکاح ورکړه موږ ول دا نکاح جایز ده دا مسله شوی وکنه خنیکا جایز شول خاوند ته حکم دادی چې به نکاح خود له جایز ده کوم چې دې کړی ده البته دومره ده چې ترڅو دې استبرا نه کړي ترغه به وته کې نه استبرا لغت کی طلب د پاکوالی ته ویل کیږي پرونم ویلی وی اصطلاح کی کله چې انتقال د ملک په وینځ کې راشي نو یو هیزه پوری دغه انتظار کول چې حامله ده کنه ده دته استبرا وای نو خاوند ته وایو ته څه وکا یو هیزي تیر شي هیز راشي او تیر شي دغه پوری ته انتظار وکا او کنه وسه پوری د وسه څه کول چې وسه سات نه تیریږي وګورئ وإذا جاز النكاح كل نکاح جائز ولا فللزوج د پر جائز ان يطأها قبل الاستبراء اچھا جائز د ورلخه امام منګ د امام محمد رحم الله راي ویلخه امام محمد رحم الله فرمای نه د ورل سي زنه خو مچ استبراء لانی کړي او وتی کوي موږ دا راي ویلخه او عمدغه کی احتیاط دی علماء په دې معنی فتوا ده ځکه مې مخکې کړله او د شیخین رایدا د چې وی نکاح جایز ولا خپل خزه ده پابندین به ملګه و چې وتی کوي او مې وتی کوا څوک د چا په خزه پابندین لګولې شي چې مې وتی کوا نو خور له جایز د قلاری دی وتی کوي استبران مخکې وتی کوي او ګروسی وتی کوي په مسله ورسېدلې به لګوري ګډوډ شو مسله دا ده چې یو سړي خپل وینځ او ولدنه وتی کولې وتی ور سره جاری و او به ولورکه که چاته به نکاح کما چاته به نکاح کړه نو د دې مسلې حکم داده د نکاح جایز ده به چې نکاح جایز ولا وس خاون لراشه استبراء اعلان کړي هغه وتی کولې شي کنه شیخین وی وتی کولې مشي امام محمد رحم الله وی زنه خو مچ وتی کی او احتیاط دی امام محمد رحم الله په قول کې اول د استبراء کې به دی وتی کوي وضو کنه وإذا جاء كم ده وإذا جاز النكاح كل نکاح جائز ولا فلزوج د پر جائز ده يطأها چې پرانوري کی قبل الاستبراء دي استبرانه مخکې عند ابي حنيفه و ابي يوسف رحم الله وقال محمد رحم الله فرمى لا احب له زنه خو مورلا مجتهد چې د نور مجتهدینو په مقابله کې لا احب وینو سینی ان يطأها چې وته کی قبل ان يستبرأها مخکې د دینه چې استبراء وکي لانه احتمل الشغل بماء المولى د امام محمد رحم الله دلیل دی الکه کې دي شي مولا وته کوله دا وینځه حامل شوی د څه د کنه او به دي خاون تر شي دی وته کوي نو پر دې فصل به خپل وبو باندې وبکي پرونه ویلو دا به صحیح نه ده لانه احتمال الذي الشغل چې دا رحم د وینځ مشغول شوی بماء المولى باندې فوجب التنزه واجب دي تنزه ثابت شلو تنزه وجب بمانه د يثبتو راځي کا ثبت معنی کما فی الشراء لکه شراء کې دا کار دی تاسو لږ برو ګورئ یو سړي خپل وینځه په بل خرڅ کړه فرمان معنی نو الته امام محمد رحم الله وی مشتری به اول استبراء کوي رستو کې به د وینځه خپل وتی کوي وتی کولای شي څنګه چې الته دا مسله د بیا کې نه په نکاح کې هم ده کنه پیږي کما فی الشرع ولو ما اغوای تاسو لږ برو ګورئ د شیخینو دلیل دا دی چې کله مولا خپل وینځه توجه بل چاته بنیکا کوي دا د دې خبرې دلیل دی چې د دې وینځي د مولانا حمل نشته که د مولانا حمل وي نو خپل حامله څوک بل ته بنیکا کوي ونه رسېدلې په دا دلیل دی د خبرې چې وته بریخي د پکې څه وخت استبراء کړي ځکه هغه ته بنیکا کوي لہذا هغه ته وته جایز ده اصل کې مسله دا ده چې حمل شته کنه شته دا پټ شي دی دې پته نه لګي او کله چې علت پټ وی کنه نه به سبب ظاهره باندې فیصله کیږي سبب ظاهره دلته اقدام بابا یې اقدام په نکاح کول دي چې دا اقدام کوي دا وین زبل په نکاح ور کوي معلومیږي چې عمل ممل نشته پتن لګي پوه شوي کنه او مادو کې 88 نمبر ماده ده 68 نمبر دلیل الشی
فی الامور الباطنه یقوم مقامه د شی دلیل چی کنه اب امور باطنه کې د شی بځي ودرېږي دلته دا نکاح دلیل دی د خبره چې حمل ممل نشتا هم بدی بځي ودرېدل چې حمل نشتا وګورئ ولهما ان الحكم بجواز النکاح چې دا نکاح چې جایز شولا دا اماره الفراغ مالا دا ویلو چې دا مولاد نکاح کوي دا ټکه تاسو تعبیر بدل کوي شریعت چې دی نکاح ته جایز وي معلومیږي چې عمل نشته فلا يؤمر نامر بخوند نه کیږي بل استبراء چې اولی ته استبراء وکاو به وته کوا نه به استحبابي کیږي نه ولا وجوبا نه وجوبا کیږي خنو شرع کې ولې دغه حکم دی بر وګورئ برا شرع کې څه کده چې یو سړی خپل وینځ وته کوي او حمل جوړ شوی حامل شوی به هم خرڅول جایز دي الته خرڅول جایز دي نو الته اقدام د بې کول خپل وینځ خرڅول د دې خبرې دلیل نه دی چې حمل نشته او خپل وینځ بل ته په نکاح ور کول چې حامل وي جایز نه ده نو الته دلیل دی چې نکاح منی ور کوي به حامل نه ده پته لګي پوه شوي کنه زمخ کې کنه وګورئ بخلاف الشرع لانه يجوز مع الشغل ځکه خو جایز ده سره د دینه چې رحم مشغول وي په حمل وکذا اذا را امراه تزني لك برو ګورئ یو سړی وجنې ولیدل چا ورسره زنا کوله د دې رحم خو خښوله چې دا خښې دی والله زم د سیوته کومه بس به وسره نکاح وکړه نکاح خو جایز ده د مزنی سره کنه نکاح وکړه نو اوس به وته سره څه کوي امام محمد رحم الله په زنا یې لیدلې ده کنه دغه ده کنه زنا یې لیدلې کې دې شامل شوی نه یو هیڅ بوري د صبرو کې استبرا دی وکي دا څنګه چې پر دې فصلو بکی او شیخین وای ما بس وته کولې شي چې نکاح جایز شو وته جایز شو راسي به وګورئ وکذا اداره امراتنه یو سړی ولیدل یو خزه امراتنه غبل خزه سره ولنه باندې چې تهمت لګولې اجنه یا ناولي مرداره اما چې ویلي چې زه حریمشاه دازما وصبر شو کنه د خیره زر کسان خک تکله طالبان وو په یو ځل چوما په یو ځل او به ملکان ته ویل دسی درد ورکی چې به قبر کې مخوږي پته وته ولګي ټول مرله شي خلق له ورکړې وسل ځاونه لګي وګوره سخت غصه مو ته کې یقین وکړي وکذا اذا راى امراه یو سړی خزوینی تزنی زنا کوي فتزوجها به ورسره نکاح وکي حل له دل حلال ده ان يطأها چې وتی کې قبل ان يستبرئها مخکې د دې نه چې استبراء ورسره وکي اندهما راي ده وقال امام محمد فرمای رحم الله لا احب له ان يطأها ما لم يستبرئها ترڅو چې څه نه کړي استبراء نه کوي والمعنى ما ذكرنا معنى او دلیل ما غره کوم چې تیر شو د دوړو دلیل ما غدي به وي مکان بس پوي شو کنه مخکې راځي ونکاح المتعه باطل برو ګوريږي متعه نکاح متعه دا باطل ده دا لڅ ته وي یو سړی یو جنې ته وي توجه اتمتع بك تاسو رزم متعه کوم یو بدل لفظ استعمالي یو میشت د بارا یا یو هفته د بارا دوا تعین د مودې بم بکی کوي څوک ویلا تعین د مودې بکی ونی کوم ټیک دا وای به متعاده دریم او 100 روپۍ بدل در کم یا لزر یا یو لک روپۍ بم در کوي یو به بکی لفظ متعی استعمالي دویم به بکی بیان د مودې کوي او دریم پیسې بکی بیان کی دا ټول چې راځم شدید ته نکاح متعوي ادا زمنګ د احناف په نظمانه بلکې دا د اهل سنت والجماعت په نظام دي صحابه او اجماع دا جایز نه ده دا شروع کې جایز و منسوخه شو به جایز شو به داسې منسوخه شو چې تر قیامت منسوخه شو او شیعاګان او تجایز وي متای کوي اوس موږ نم جایز کې بس ورته به یو زرګون به ورکو خپل کار به کې وباسو تاسو ګورئ ونکاح المتعه باطل وهو ان يقول لامراه يسري وخزيتوي اتمتع بك تابوتكما کذا مدت دمر مودي بكذا من المال بدمر پیسو سوچ مشته ہوتا صاحب د هدايه فرمای امام مالک رحم الله وتجایز وی وقال مالك هو جائز واذا جائز ده وجه څه ده واذا جي شروع کې مباح وکنه
شروع کې څه او کوم شی چې مباح وي نو هغه د عدم اباحت د بر دلیل پکار دی کنه یو شی چې مباح دی حرام بلې چې په کله په حرمت معنی دلیل وی دلیل نشته ناسخ د اباحت نشته دی نو څنګه وته مباح نه وي وره وهو جائز لانه كان مباحا زکدا نکای مطعم مخکنه مباح وا فيبقى نو باقی بوي الى ان تظهر ناسخه ترتج ظاهر شڅوک دا زمنګ ماده ده څلورمه ماده ده الاصل ابقاء ما كان على ما كان اصل دا چې یو شی څنګه وي ما غشان به پرې دی ماضی کې چې څنګه حال کې ما غشان دي ته صاحب الحالم ویل کېږي او بل مادم د لسما ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه یو زمانه کې شی ثابت شي کنه هم د قشن فیصله به کیږي فی الحال بم ثابت وي ترڅو چې دغه خلاف دلیل نه موجود شوه تاسو ورسېدلې لسمه ماده داغه قلنا موږ ته جواب کې وایو ثبت النسخ باجماع الصحابه بيد دغه د نکای متعی د اباحت نسخ راغلی کنه صدا هغه اجماع ده لکه اجماع خو ناسخ نه جوړیږي موږ وسامي کې ویلي نه قیاس ناسخ جوړیږي نه اجماع ناسخ جوړیږي ویلیم نو څه شرایطو کې کپی کده وته نشته نه دوسه نو به د ناسخ په شرایطو کې ویلو بې مسله دا ده به وره اجماع ناسخ نه ده ناسخ حدیث ته دغه حدیث باندې ده علماء او امت اجماع د چې دا ناسخ دی دا مطلب نه چې اجماع د خپل ناسخ دی پته نه لګي خبره پوه شوي کنه حدیث نص ناسخ دی په دغه نص په ناسخ کېدلو باندې اجماع ده الکه څنګه اجماع ده یا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ قائل له او موږ اجماع کې دا ویلو توجه جی کې تاسو ذهن کې وسامي کې چې کله مجتهدین اجماع کوي یو مجتهد په دغه وخت کې وایي کنه چې زینه منم دا به اجماع نه ده نو صحابه چې اجماع کول عبد الله ابن عباس خلی صحابي دی لوی نو صحابه او مولا و دا مجتهد دغه بکی انکار کړي نه څنګه اجماع ده جوابدار د شروع کې نه منله د دې نسخه او به تعالی رضی الله تعالی عنہ چې حدیث بیان کو به د خپل قول نه رجوع کړله نو اجماع ده مر سره مرګره دی کپوی نه شي به وګورئ دا قلنا من وتوایو ثبت النسخ نسخ ثابت ده کنه په اجماع د صحابه باندې عام صحابه یعنی اولاندې لیکلي او نسخ روایت کړي دا هر چې ابن عباس ته صح رجوعه دا رجوع ثابت الى قولهم دام صحابه قولتا فتقرر الاجماع الک مسله ور اجماع متقرر شولکه مسله دا چې امام مالک رحمه الله ته نسبت د دې خبرې کول چې هغه متعید جایز وي دا وهم دی غلطه خبره ده دا غو په فقہ کې په یو کتاب کې دا مسله نه دراغلي او غټ دلیل دا دی چې هغه هم متعید ناجایز وي امام مالک رحمه الله یو کتاب لیکل دا حدیث ټول صحیح حدیث پکې دي خلک ورته د بخاری نه ملوې درجه ورکې موطا دی امام مالک ازمن شیخ الحدیث سے شرح کړي کمال کړي دی او جز المسالک شیخ الحدیث سے پیژنې زکریا رحمه الله لکه حالات یو غره به وتیران شي دا کومه بلا تیر شوی کا به سړي علم کې شوق پیدا کیږي چې د کسانو حالات ګوري نو په موطا کې امام مالک رحمه الله طریقې کار دا دی چې کوم حدیث راوړي کنه په موطا کې هغه دغه مذهب می او د متعی د نسخ ولا حدیث پکې راوړی دی نو پته لګي هغه متعی ته ناجایز وای ښا مخکې راځي والنکاح المؤقت باطل بی یو بل نکاح دغه ته نکاح موقت وي یو خاص وخت پورې نکاح کوي ښا دم د متعی په شان د توجه جی موږ حناف وایو دم باطل ده مفتابی راځي موږ دا هغه دا چې وسړی یو جنې ته وای نکاح در سره کوم خو یو مش پوري دیو متعی کې فرق متعی کې لفظ د متعی وی متعه کومه دلته نه خیال مو کنه متعه کې گواهان نه دلته گواهانی ویږي به کنه نور فرقونه پکې دي مرحل امام ظفر رحمه الله وی نکاح موقت جایز ده او دا خبره چې یو مشهور نکاح ده د نکاح کې شرط فاسد ده او نکاح کې شرط فاسد د خپل فاسد نکاح برقرار ده بر الله راشي او موږ د احنابو رائے ده د جمهور مفتابه رائے ده مفتابه تلانه به ما د جمهور رائے ده د مليشه چې نکاح موقت د متعی بشن باطل ده پوهه شولې په نور خبره پسې کوخه نکاح موقت باطل ده کم ځای ده
مثالی بیانوي ایتزوج امراتن یو سړی د یو ښځې سره نکاح وکړي بشهادت شاهدین د دوه کسانو په ګواهۍ باندې 10 ایام مثلا 10 ورځې وي او وقال امام ظفر فرمایي رحمه الله هو صحیح دا نکاح صحیح ده لازمه ده لازمه معنا خاص وخت پورې نه ټول عمر د پاره ده او دا شرط چې خاص وخت پورې یا باطل ده لأن النکاح چې دا لا يبطل دا نه باطلېږي بالشروط الفاسده په شروط فاسده باندې دا براله چیرته راشي اوس وخت نه دی کنه اخر کې به ویو ما چې نکاح ولې به شرط فاسد نه فاسدېږي او بیا فاسدېږي که وخت باقي دا به وایو و شرط فاسد هغه ته وایي چې مقتضی عقد خلاف وي منګه د شرط بیان کړي موږ زموږ فیسبوک پیج نه شیر شوی هم دی شرط کم بیا فاسدې کم نه فاسدې دي پر مختلف صورتونه ذکر کړي ولنا موږ ته دلیل کې وایو تاسو لږ بر وګورئ موږ وایو کنه د نکاح موقته د حقیقت کې متعی خو الفاظ سره بدلی او موږ ماده کې دویمه ماده د العبره فی العقود للمقاصد والمعانی لا للالفاظ والمبانی اعتبار په عقود کې بیا نکاح وغیرہ کې هغه مقاصد او معنی ولري الفاظ ولره نو الفاظ کرسي مقصد او معنی د متعی ده نو هغه باطل ده باطله درسې به وګورئ موږ وایو انه اتا بمان المتعه راته کې کله په معنی د متعی والعبره فی العقود للمعانی او اعتبار په عقود کې معنی ولروي به دا خبره کومودا چا ویلی دی چې مولوی ډیر ذکر کړه مثلا سل کاله زر کاله بس به صحیح ده او کله کومودا و به نه ده صحیح خو صحیح ده نه مړه کومودا لګو او کډې روا بهر حال صحیح نه ده اګه د سی ویل تاسو سره نکاح کومه ترجمه ژوند پورې بس به صحیح ده ځکه ژوند بس مرګ سره خاصم نکاح ختميږي ولا فرق بينما اذا طولت مده التعقيد سفرق نشره ما بين د دې کې چوکدوي موده د تعقید او قصرت یا لندوي ځکه تعقید هو المعين لجهه المتعه هم دغه خو غچي دي غچي ویجنې زمرم د غچي او تبي وی غچي هم دغه خو غچي دي کنه دغه وخت بیانول کله یو ګډيري لانجام د جوړه کړي دا دغه تعقید چې عمدق معین کوي جهاد د متعی دې بوجه خو ناروا ده وقد وجد نور به په اخیره کې دې منی رتاو شو کبه بس قصه کومه ترایات کا ومن تزوج امراتين في عقده واحده وحدهما لا يحل له نكاحها صح نكاح التي حل نكاحها وبطن نكاح الاخرى اکبر وګورئ یو سړی د دوه جنکو سره نکاح وکړه ایوي سره نکاح صحیح او بل سره نه وصحیح او په یو عقد کې وکړه لزر روپۍ بدر کما دواړه ماته په نکاح شي وی چې موږ د مقبوله د دواړو گواهان موجود وای اوریدله دواړو سره نکاح وشول چې وی کتل مثلا نیو صحیح خور وا اوس به څه کوي چا سره چې صحیح ده غیر سره صحیح ده نو چا سره چې نه ده صحیح غیر سره نه ده صحیح کنو مہر سره به څه کوو وای مہر چې ده کنه وای دا ورس سره شي دا ټول پټول غیله ور کې چا سره چې نکاح صحیح ده ځکه غسی خو غریب خوري عمرسي به مغیله ور کوي پته وګورئ ومن تزوج امراتين او چا چې نکاح وکړه د دوه خزو سره په عقده په یو وخت کې عقد واحد کې واحداهما حال دا چې یو بکی جمله اسمیه چې کله حال واقع شي وو بکی راځي سره واحداهما لا يحل له نکاحها یو بکی دا سي و چې حلال نه ودت نکاح دغه نصح نکاح التي سيد نکاح ده هغي حل نکاحها د چا چې حلال ده او باطل به نکاح د دویمه وجه بھئی مبتل په یو کې دی نو چا کې چې مبتل لغه باطل شي او چا کې صحیح دی هغه ولې باطل دی لأن المبتل في احداهما دی مبتل د نکاح په یو دی دواړو کې دی اعتراض بیا کې خو چې دی بیا کې یو سره حر او غلام جمع کی او زه عبدالرحمن دویم بتای در خرڅوم په 1000 روپۍ دواړه دی ول صحیح دوامه قصلیه وخت کې الته حکم دار چې حر کې خو بیا سم نه د صحیح بدی غلام کې نه د صحیح او دلته نکاح کې وې د کوم سره نه د صحیح نه د صحیح کوم سره چې صحیح ده خبره دواړه بدله نه ده دا ول یار جوابداري مولوی صاحب تاسو ته می وختي ویل نکاح په شرط فاسد سره نه فاسدېږي شرط فاسد د خپل څوي او بیا په شرط فاسد سره فاسدېږي نو مسراشه د دې د صورت جوړيږي دا کوم سره چې نکاح جایز ده د سره نکاح دا وایي در سره نکاح کوم به دې شرط باندې چې دی بل سره بم نکاح کې شرط فاسد ولګي د لوکان ان کې بل سره نه کیږي شرط د خپل ختم نکاح ټیک او بیا کې الګا دا غلام در خرڅوم به دې شرط باندې چې دا حرمه مخلي
شرط فاسد ولګېدلو د مبیع د پاره غیر مبیع شرط کړله او بیا په شرط فاسد باندې هغه کې د ربا والا معنی پیدا کیږي ښا صاحب د بدایي لیکلي دي په علامه کاسانی دا ول راشي او حضرت په فقه البیوع کې رد شانم کړی دی چې دغه وجنه د دادا خو ماړه کې رااله چې حضرت سے رد په څه لګي خو هغه به موجي دا به موجي وړه کې درې شي دا به راشي چیرته کوم دې ورسېدلو بخلاف ما اذا جمع بين حر وعبد کله چې جمع کی په ما بین د حر او عبد کې جمع راولي په بای کې دا قصه وګديږي کني به تاسو قدري ریکارډینګ واورېدل دي زبانی د کې مختلف قواعد منګ ویلي ښا لیکن صاحبین یو راي د امام سے بل ده او حاصل او نه جوړې ده چې کله فساد قوي وي به یو نم بل ته متعدی کیږي ندلته فساد قوي دی یو نه بل ته متعدی شو حالانکه چې مدبر او غلام خرڅي نو غلام کې صحیح کیږي مدبر کې نه صحیح کیږي ولته مدبر کې فساد کمزور دی بل ته نه رسي تیر شيته لانه يبطل نکاح باطلېږي به شروط الفاسده وباندې او قبول د عقد په هر کې دای شرط کړی دی فيه به کې شرط لګولې دی تاسو پیږئ مخکې راځي خنو کوم سره چې نکاح صحیح شول مہر سره بچ کوي ټوله غیله ورکا ثم جميع المسمى به ټوله مسمى للتي غلی حل نکاح هذا چې نکاح صحیح ده من په دې ماده کې 15 اتیا ماده ده الغل الاجر بالزمان لنډي وایا څوک چې زمان قبلي نقصان ګټه به مغله ورکي دغه یو خزي قبلي الغرم بالغنم توان دغه شي د چا چې ګټي راځي والله دغه به 86 نمبر ماده رقم دې ورسېدلو ثم جميع المسمى التي حل نکاحها عند ابي حنيفه رحمه الله او صاحبین وی چې نه جدا سي من کوم دا مفتبه رایم دغه صاحب امام صاحب والا صاحبین وی چې تقسیم وکاو څنګه دی مہر مثل به وګورو څومره دی د بل مہر مثل به وګورو څومره دی دا کوم مسمى مہر دی دا به تقسیم کو ایوی د څومره راسي کوم چې نکاح کیږي اب تی رقم کو بقایا به بلی دور کو چا سن نکاح کیږي تاسو په نه شولې دی مہر مثل 0 روپیو د بل مہر مثل 0 روپیو توجه او مجموعي تور مہر چې مقرر شوی بل فرض 3 زره تقسیمو کې 2000 یو تر 2000 بل تکنه نه کسته وې چې د مسما کې 3 زره کې 2000 ورکا بلی دا انا سی په مخکې راځي وعنده ما يقسم على مهر مثليهما واذا مهر بتقسيم شي په مهر مثلين د دواړو او دا مسله د اصل د مقصود مسله ده التبتا صلى الله عليه وسلم چې کلمه تعالی کولوخه ومن ادعت عليه امراه انه تزوجها واقامت بينه فجعلها القاضي امراته ولم يكن تزوجها وسعه المقام معه وان تدعه يجامعها لكبر وقول وان تدعه دي وان دي لگا وان دي ما تلک متوجه شي دا یو اهمه مسله ده چې ځین کې وسنه کینی ښه فقهي اهمه مسله ده مسله دا ده چې کله قاضي فیصله وکي او هغه فیصله شرعاً ټیک نه خو ظاهرا حقیقت کې صحیح نه او ظاهر کې صحیح نو اوس به څه حکم وي امام سی وی ظاهرا به هم دا فیصله نافذي او باطنا بم عند الله بم دا فیصله نافذي راځي د مثالی وي خپل به په شي تاسو نه تلنګ متوجي شي یو خزر په مای دا وکړه چې دا زما خاوند ما سره نکاح کړي ما ته الله کې کړي می وسه نه کړي دا درز دو طالبان ګوان را وستل هغه رامین په ما خپه کېدل مکو چې ته به ډېر خوشاله شي هغه گواہی ورکړه او جی نکاح ور سره کړي دا خزر رښتې وي قاضي په سلام وکړه چې الکه قسم می سي بریدا دغه خزه مدعیه د نکاح وا گواهان را وستل ته منکر وي او گواهان راغلي بس نکاح وشو تاسو ته خزه راخه تاسو یې روز به کوم قاضي سي مہر ولا ورکا ټیک دی جی نور ستا خوغه د چې کېو کني کې نو امام سی وی توجه دا نکاح ظاهرا نافذه ده ظاهرا معنی دا عرف کې دا جنې د سړي خزه وي حسابيږي سباله کومل شي میراث به متوړي دغه حساب کتاب به او باطنا هم نافذه ده باطنا څه مطلب دلو جایز د وتی کولی شي ګناګاری کېم پینا لکه څنګه خپل غزه سړی وتی کوي او صاحبین سره دایمه ثلاثه وي به ظاهرا خټیک د خزه ده خو باطنا نه د سي ګوري کوي کوي ګناګاری کې ته پته نشي نه کام نه ده شوی نه رسې په تو ګوري ومن اغه نیک بخته
ادعت علیه امراتن چې هغه باندې دعوا یو ښه شی وکړي انه تزوجها چې هلکه دې هلک خو ما سره نکاح کړې ده واقامت او هغه انکار کوي نو دا قایم کی بینه دا ښځه فجعلها القاضي نو دا قاضي دا ښځه وګرځي امراته د ښځه به ښځه دې شوه حلن کې ولم یکن تزوجها نکاح یې ورسره نه کړي نو به حکم ووره وسعها نو جائز د دې ښځې له المقام واخترول ما هو د خاون سره وان تدعه او کدا ښځه د خاون له دعوت ورکي چې را باندې راځه نو یو جامعها به دې په ورزي تاسو پیږئ کنه راځي والله وهذا عند ابي حنيفه رحمه الله او دا مفتي به رحم دا او اگر چې په دې بل کې احتیاط دیکھا عمل په دې بل بکار دی او وقول ابي يوسف اولا دا امام يوسف رحمه الله والقول وفي قوله الاخر امام يوسف رحمه الله بل قول او امام محمد رحمه الله یو قول په شریک دا دی چې نه دسي باطنا وفي قوله الاخر امام يوسف رحمه الله دویم قول چې دی او هو قول محمد هغه امام محمد رحمه الله قولم دی هغه دی لا يسعه دی سړي لنه جایز ايطقاها چې هغه وي ر باندې راځه او دا په ورزي نه دی په ورزي او دا قول امام شافعي رحمه الله هم دی وجه څه وي قاضي خطا شوی نه یار توجه جی قاضي سره ورته دروغ گواهان په وجه فیصله کړی دا نو څنګه اوس دل جایز کې نکاح چې شوی نه د نوته څنګه جایز کې کنه بیګي په اورا لان القاضي چې اخطا الحجه اب حجت کې بغواهانو کې گواش خطا شوی دی اذ الشهود كذبه ځکه شهود چې دا خود روجن دي د دې بده سي مثال شي چې نکاح وکي او باغی کې دا کم گواهان وي دوه کسان هغه کافران یا غلامان نو کافران یا غلامان گواهان جوړې دي چې مکه در شوی نشي جوړېدل هلته کې قاضي په سلام وکي او رستو خارشي به قاضي صاحب دا گواهان خوشو دا هو کافرانو یا دا غلامانو به حکم دار چې هلته وته جایز نه ده څنګه چې هلته نه ده جایز دلته نه ده جایز کنه نه رسې به اذ الشهود كذبه فصار كما اذا ظهر لکه چې ظاهر شي انهم چې دا گواهان چې دا غلامان دي یا کفار دي امام صاحب ته وی ګوره ظاهره کې توجه گواهان رښتون کې دي ځکه په قاضي فیصله وکړه او شرع شاته ګوري ظاهر ته بلکې وختم قاعده ویل 68 نمبر ماده دلیل شی فی الامور الباطنه يقوم مقامه وس حقیقت کې دروژن دي کې ندي دی پته خونه لګي ظاهری صورت حال قاضي معلوماتو کو تصحیح کړ شو بس باغې په فیصله کوي کړه اورا ولابي حنيفه ان الشهود صدقه گواهان رښتون کې دي امام صاحب رحم الله فرمایي انده دا قاضي بنس رښتون کې من فرض کړی دا چې قاضي ته گواهان رښتون کې ښکار شوی ښا او هو الحجه حجت هم دغه دی چې قاضي ته گواهان رښتون کې ښکار شو فیصله وکي وکړه لکنه ولی ځکه په حقیقت باندې بویدل چې دا رښتون کې دي کنه دي دا خو متعذر دي یار نه رسي به لتعذر الوقوف على حقيقه الصدق ځکه متعذر د خبرېدل په حقیقت صدق باندې مظاهری فیصله وکيږي ها هغه نظیر کې کفر گواهان کافران خودلیو او گواهانی غلامان خودلیو الته چې پته ولګي د رستو نه به وي جایز ولا نه ودا وکنه مړوي کې غلامان کافران وی یا گواهان کافران وی یا غلامان وی د دې پته لګي نو که قاضي بده کې خطا شوی موږ به رد کوو او رښتون کې دې دروغجن دي دې پته چیرته لګي دا له فرق دی هغه مور قیاس کوي خلم دې کنه مقیس خبر مقیس علی مثل وی کني به قیاس باطل له وسامي کې ویلو فصار كما اذا كم دې ورسېدل بخلاف د کفر او رق ځکه وقوف علیهما چې متيسر او آسان دي چې دا غلام دی او دا کافر دی تاسو په شی ولې سي وسره شي واذا ابتن القضاء على الحجه توجه امام سب صغرا دا اخي وصغرا چې قضا په حجت شوی گواهان موجود او خرشتون کې گواهان رښتون کې معنی د قاضي پنس په خپل پوهه نه شولې صغرا څه شولا څو حجت موجودو یعنی گواهان موجودو یو کبرا فیصله وشوله په حجت باندې نتیجه فیصله په صحیح شوی دا بس وګورئ واذا ابتن القضاء ولا الحجه کله چې بنا شو القضاء په حجت اوه امکان مشته کنه څنګه امکان شته لانجه دی جوړ کړی تاسو متلک برو ګور امکان دا دی دی قاضي چې کله فیصله کوله چالکه دی خزي گواهان پیش کړی دی لہذا دا ستا خزه ده
نو دې فیصلې نه مخکې اقتضاء النص سره اقتداء چې موږ وایو هغه نکاح وشوله ګویا قاضي داسې چل وکړو اول یې ول نکاح وکړه وروسته فیصله وکړه اقتضاء النص خو درته یاد دی که نه کوم چې پټ موږ راوباسو هغه شرط وي د موجود دپاره دا ویلي که نه غیر منصوص په حکم د منصوص کې ګرځول هلته غیر موجود چې په حکم د موجود کې مو ګرځول غیر موجود څوک نکاح وه هغه په حکم د موجود کې ورګرځوله ولې چې د وتې وغیره ورسره صحیح شي دا نکاح صحیح شي خیال هم دی که نه همدغه شان یو روایت کې عریضې علی رضی الله ورته وفرمایل چې د ګواهانو هم ستا نکاح هم وکړله راځئ ورله وإذا ابتنى القضاء والحجة وأمكن ممكن دين تنفيذه چې دا نکاح منګه نافذ کو باطنا هغه څنګه بتقدیم النکاح نکاح مخکې کو دا قضا نافذ کو یما ممکن دا قضا نافذ ول باطنا څنګه چې نکاح مقدم کو ننفذ قطعا للمنازعه بس نکاح قضا به نافذ شي باطنا هم وګورئ ته کله چې بنا شو قضا په حجت او ممکن هم د چې نافذ شي نکاح باطنا هغه به څنګه ممکن شي به تقدیم النکاح چې د نکاح منګه مخکې کو بس قضا به ټیک شي لہذا نفذ قضا به باطنا نافذ شي قطعا للمنازعه دې لپاره چې جګړه ختم شي بخلاف الاملاک المرسله لکبر وګورئ املاک مرسله شاته وي توجه جي یو املاک مقیده وي یو املاک مرسله وي املاک مقیده دي ته وي چې زبد عبدالرحمن مانی داوا وکم بیت سره کوم کتاب دی دا زما دی ما تانه اخیستو تاسو چې کوم کتاب دی دا زما دی دا ما ته د پلار نه په میراث کې ملاو شوی یعنی د ملک دوام وکي ورسره څم وکي سبب بیان کی ول زما دی نه پیږي په دې ته وي املاک مقیده یو املاک مرسله الګ الګ کتاب زما دی بس نور وجه ونه ویل شي کومه رسیدلې په نو بده اتفاق دی چې کله املاک مرسله توجه املاک مرسله وي مقیده وي ما مقیده وي ال تقاضي فیصله وکي او گواهان دروغجني نو باطنا نه نافذيږي ما ویل کله تاسو د کوم کتاب دی د زما دی د ولستانه دی ما گواهان دوره وصل دروغ گواہی وکړه او جی قاضي صاحب دوی دا کتاب ده مدعی دی قاضي فیصله وکړه کتاب ورکړه والله زره کی خطاب زما شو کنه د مدعی باطنا نه دی ښا دلته ټول اتفاق دی هر چا وجه څه ده وجه دا د مولوی صاحب یو شی اسباب ګڼ کېدلی شي اسباب څه ګڼ اسباب یې کېدلی شي دا وجه ده دا وجه ده دا وجه ده نو اوس موږ وایو فرض یې کو فرض چې بس پلان کې وجه معنی به دا کتاب دی او نوري وجه پریږدو دا خو ترجیح بلا مراجعه شوله دا ټیک نه ده هر چې املاک مرسله تعریف دا دی چې وجه بیان نشي پوهیږئ نو الته به باطنا هم نافذي وګورئ په خلاف د املاک شمه وران ویلو که څنګه یار شم پرېږده لږ شان صبر لږ شان ما ولټه ویل یار تاسو لږ متوجه شئ املاک په څو قسمه دي دوا یو مقیده دي بل مرسله دي شی ولټه کړو مقیده او کې د امام صاحب اختلاف دی چې ظاهرا هم نافذيږي باطنا هم پوهیږئ په هر چې مرسله دي چې هغه کې سبب بیان نشي نو ګڼ اسباب او احتمال لري ده کنه التک قاضي فیصله وکي صرف ظاهرا به باطنا به نوی ولی ته یو سبب ولا مقرره کم مقرره کې یو مقرره نور پریدي ترجیح بلا مرجع ده وسم پوه نه شولې امام صاحب اختلاف چې باطنا نافذه ده د پاملا کې مقیده او کدا مرسله او کې ټول اتفاق ده باطنا نه نافذه بخلاف الاملاک المرسله ځکه ته باسبابو کې تزاحم ده دا څنګه شویل چې دې سبب په جمانی دي دا مالک جوړ شوی فلا امکان والله اعلم ته امکان نه جوړيږي نور الله خپويږي اما کې نکای موقته کې د امام ظفر رحم الله بقول فتوا ده دا خبره مې تکواله په شا فتوا ده امام ظفر رحم الله بقول باندې شرط بفاسد یو نکاح به همیشه د پاره وي